نن د دې مدرسې نه 15 واړه فارغېږي چې په هغې کې 19 بچي دا د قرآن شریف حافظان هم دي او دا ټوله خواري او محنت او اخلاص د محترم رور جناب حضرت مولانا قاری راحت الله مدني صاحب حفظه الله او د هغه د مدرسینو او د هغه د ملګرو دی الله پاک دې مدرسې له مزید ترقی ورکړي او د دوی خیال دی چې دلته موږ انوار القرآن ایجوکیشن سیسټم د دې هلکانو دپاره هم جوړ کړو چې ماشومان سکول وای عصري علوم زده کړي او ورسره قرآن یاد کړي حافظ هم ترې جوړ شي ماشاءالله ښه سوچ دی الله یې دې سوچ ته وجود ورکړي زمانونو په دې لږ وخت کې یو وخت ما په خپله دې آبادۍ سنگ بنیاد خاورې دا خالی میدان اسم امون پکې خښته ولګوله د خدای دا به څه چل کېږي الحمدلله خدای پاک څومره وجود ورکړي او څومره آبادي والا خدای پاک ورکړه په دې ګرانه ګرانۍ کې او دا آبادي څه کې غټه آبادي والا خدای دا ورکړه چې نن د دې مدرسې نه د الله پاک فضل دی 15 بچي فارغېږي 25 دا ستاسو مخکې ناست دي څه پټ او پناه خبره نه ده قسم دې د غټې مدرسې نه 15 بچي نه فارغېږي او 19 کسان د قرآن شریف حافظان ټول وایي الحمدلله داسې نه شوق سره هلکه لکه چې د انوارو زده کړی یم زه واقعي ما نه یم خوب راستی خو ما خو اودسو کسان مې تازه کړ او تاسو دغسې اوده راته ناست یې داسې چېرته پرېږدم فضل بن شاه صاحب در سره ګزاره کړې ده زه خو ګزاره نه کوم شوق سره ووایه الحمدلله لاس اوچت کې ور چې څوک الحمدلله وایي الله خوشحالېږي لاس اوچت کې ټول وایه الحمدلله نور اوچته والسره نور اوچته والسره جزاک الله خیر نو دا د خدای فضل او د الله کرم دی نو بنیادي څه په دې مدرسه کې د فنونو درسونه هم دی الحمدلله بنیادي پکې شروع د قرآن شریف نه شوی او بیا د قرآن شریف سره سره پکې لګیا دی درس نظامي هم شروع ده د یو څو درجو او ما اوس هم وایي او تاسو مخکې دا خبره زه اعلان کوم انشاءالله یو وخت به داسې راشي چې دا مدرسه جامع محمودیه دا به د دې دیر په سطح په دې ټوله ضلع کې نه په دې دواړو ضلعو کې یو عظیمه مدرسه کې خیر انشاءالله ټولو انشاءالله شوق سره ووایئ نور شوق سره دا به غټه مدرسه کې خیر رونو بنیاد د خدای قرآن شریف څوک چې د الله د کتاب سره د قرآن شریف سره تعلق ساتي دنیا به یې ښې خیر به یې ښې قسم دې په دنیا کې به خدای برکتونه ورکوي او په آخرت کې زموږ شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه چې په شیخ الهند مشهور دی او الله د هغه نه ډېر لوی کار اغوښتی دا زموږ د دارالعلوم دیوبند بومبې شاګرد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې کله دارالعلوم دیوبند جوړه بومبې شاګرد دی شیخ محمود حسن بچې ورکوټې وړه او استاد ملا محمود او دا انارو یو بوټی و د هغې لاندې دا دواړه کېنو دا رکوټې بچې محمود حسن طالب العلم دی لیکن د الله په علم کې دا ده چې د ده نه به یو ځلنده ستوری جوړ دغه محمود حسن بچی نه الله شیخ الهند جوړ کړو د ټول هندوستان او پاکستان د علماو سردار دی خدای جوړ ډېر لوی خدمت یې کړی دی نو څومره دیني حلقې چې دي دا ټول په سند کې درته رسېږي شاګردانو یې درته یو څه ویم تاسو به یې نومونه اورېدلي یو شاګرد دی مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې څومره لوی خدمت یې کړی دی څومره د حدیثو درسونه او د هندوستان او پاکستان په ازادۍ کې څومره لوړ مقام دویم شاګرد دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مفتی اعظم
د زمانه مجدد و مجدد بل شاگرد دی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، بل دی علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه، بل دی مفتی هند مفتی کفایت الله رحمت الله علیه، او یو شاگرد دی تاسو ټول پیژنئ چې هغه مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه. چې نن څومره دعوت او تبلیغ چلیږي زموږ په ملک او په بیرون ملک کې، او بستری په اوبو خلک ګرځي او په زرګونو خلک خدای مسلمانوي. وخت په وخت د دنیا خلک لګیا دي او مسلمانېږي، او بېدینو خلکو ته خدای دین ښایي. ګیرې خلکو پرېښودې منځونه یې زده کړل او په کوڅو کې ګرځي غریبانان. دا ټول د چا برکت دی؟ د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه. دا لومبۍ بستره ده په اوږه روانه شته، او څومره ستاسو صاحب آباد مرکز ته وګورئ، داسې نور په چارسده او په نوخار او په پېښور او مردان کې وګورئ، د زرګونو په حساب باندې خلک نن د دعوت او تبلیغ په سلسله کې د کور نه بار دي. څوک د چلې په جومات کې دي، څوک د څلورو میاشتو، څوک د سې روزې او شبې جمعه پرې پرېږده. مولانا الیاس برکت دی، او مولانا الیاس د شیخ الهند د دقه مولانا محمود حسن رحمت الله علیه شاګرد دی. داسې غټ غټ شاګردان یې پرېښي دي چې د هغې ورته مثال پیدا نه کړي. او ډېر لوړ کار چې شیخ الهند کړی دی، هغه د پاکستان او د هندوستان د ازادۍ تحریک یې چلولی. انګریز کله د وطن نه خدای پاک ایستی دی او په وشړلی شو او مجبوره شو، نو سرخیل د ټولو شیخ الهند و مولانا محمود حسن رحمت الله علیه. دا ورته ګورې د بنیاد دویم بنیاد. دغه شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې قید و، او څومره تکلیفونه والا خدای په مقرر کړي، بس ازمایش وکړي. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه فرمایي، وی چې زمونږ نه به انګریزانو بوته او تحقیق انویسټیګیشن به یې کو، وی حشاش بشاش به سترګې به یې رڼا وې روښانه به وي، او چې کله به واپس راغی داسې به رپېده، وجود به یې ټول رپېده او سترګې به یې زیړې وې، وجود به یې بدن و. یو درد دې ما تپوس وکړ، ما وی حضرت چې تاسو زمونږ نه بوځئ نو حشاش بشاش خوشحاله یم، او چې واپس هم راولي ټول وجود دې رپېږي چې دا ولې. وی ما ته یې وې چې حسین احمد د بجلۍ شاټونه راکړي، د بجلۍ شاټونه، او دا راته وایي چې دا دستخط په دې کاغذ وکړه. په هغه کاغذ کې لیکلي چې انګریز سره زما جوړه وشوه، بس تحریک ختم، زه ورته دا دستخط نه کوم. یعنې چې د هغه د دین کومې کارنامې وګورې نو ته به حیران شې چې څونه کارنامې دي. خو چې کوم وخت کې مړ کېده نو شاګردانو چې تپوس وکړو، ویې صاحب تا خو ډېر کارونه کړي دي، ډېر اعمال دې کړي دي، ډېر لوی شاګردان دې جوړ کړي دي، ډېرې مدرسې دې جوړې کړي دي، جهاد دې د انګریز خلاف کړی دی، انګریز دې په وتو مجبوره کړی دی، د انګریز د لاسه شاټونه دې خوړلي دي، درسونه دې کړي دي. هغه عمل راته وښایه چې که په عمل ته مطمئن چې د قیامت په میدان کې به هغه عمل ته خدای په دروند نظر ګوري. هغه عمل راته وښایه چې الله به دغه عمل د وجې نه ستا بیړه پار کوي او تاله به یو توجه درکوي او ستا نه به الله خوشحالي. هغه عمل راته وښایه. شیخ الهند صاحب ورته ویل زما خو داسې عمل نشته، خپل عاجزي کول. وی صاحب ته خپل عاجزي او خاکساري کې، خو موږ چې درنه تپوس کوو زموږ مقصد دا دی چې ته د عمل موږ ته وښایې چې دا عمل موږ کوو. شیخ الهند صاحب ورته څه وی وویل، وی لومبۍ د قرآن شریف په اردو کې ترجمه شاه عبدالقادر رحمت الله علیه کړې، د عربیانو اردو ته ترجمه لومبۍ شاه عبدالقادر کړې. دا لومبۍ وه او دا مو واورئ، شاه عبدالقادر رحمت الله علیه چې لومبۍ ترجمه وکړله، دې لپاره چې د اردو والا خلک د قرآن په معنا پوه شي. نو چې دی کله وفات شو نو په دغه زمانه کې یو ډېر لوی عالم مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادي باندې مشهور،
دا د کشف خاوندو هغه ته به د دې قبرونو کشف کېده هغه به وي زه په مقبره نه تېرېږم وایي ما ته په دې قبرونو کې خدای جنتیان هم ښایي او دوزخیان هم ښایي نو چې دا دوزخیان په اور کښېنم نو ما له زړه خفه کېږي په مقبره ده نه کشف القبور به ورته کېده مشهوره خبره ده ډېر بزرګ عالم او نیک سړی نو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نه چا تپوس وکړ وی تا ته خو د قبرونو کشف کېږي نو وی شاه عبدالقادر دې په خوب چې په کشف کې څنګه لیدلی اورئ وی چې کله شاه عبدالقادر رحمت الله علیه وفات شو یو څو ورځې پس زه د قبر ته لاړم نو ما د ده د قبر خوا کې مراقبه وکړه نو ما په جنت کې ولیدل په جنت کې لیکن ما ته دا کشف وشو له ده د قبر نه چې رب العالمین اعلان وکړه چې دې سین ښخ شو الله اعلان وکړه چې دې سړي لومبی د قرآن شریف ترجمه کړې ده اردو ژبه کې د هغې عمل د برکت نه د ده د قبر نه ګیر چاپېره د 14 میلو علاقې نه عذاب پورته کړي قرآن شریف کې دا کمال دی د قرآن شریف د اردو ترجمه کړی قرآن د خدای کلام دی د خدای خبرې دي نو چې څوک د خدای خبرو سره مینه ساتي الله به نه خوشحالي داسې یو سړی عام انسان یم زما د خبرو سره چې څوک مینه ساتي او زه دې خبر شم په خدای زه به دې خوشحاله یم زما د خبرو چې څوک خدمت کوي دا زما سره مینه ده زه به دې خوشحاله یم زما د خبرو سره چې څوک محبت ساتي دا ما سره مینه ده زه به دې خوشحاله یم نو قرآن د چا خبرې دي ووایه د الله شوق سره داسې نه لاس اوچت کې شوق سره الله لفظ په زوره ووایه شاته ملګري قرآن د الله خبرې چې د الله خبرې وي او تا هغې سره مینه کې الله درنه هر وخت خبردار دی نو د الله به ته خوښې که به نه خوښ لازمه نو شیخ الهند وایي چې چاته شاګردانو تپوس وکړي چې مونږ ته هغه عمل وښایي چې ته پې مطمئن یې چې د قیامت په میدان کې به ورته خدای پاک په دروند نظر ګوري او د مینې په نظر نو شیخ الهند ورته وایي یو عمل مې کړی چې ده په هغې ډېر مطمئن یم یو عمل مې کړی چې الله به هغې عمل ته په دروند نظر ګوري او کمال الله پار کوي نو د هغې عمل د وجې نه ما د خدای د آخرت خوشحالي راکوي هغه څه عمل ګوره ما خو تاسو ته مخکې وې څومره عملونه یې کړي لیکن دا عمل یادوي وی شاه عبدالقادر لومبۍ ترجمه د قرآن شریف په اردو کې کړې ده هلکه سخته وه اردو یې ګرانه وه نو ما هغه اسانه کړه سلیسې اردو ته مې روانه او هغه ترجمه مې با محاوره کړه خپله مې نه ده کړې د شاه عبدالقادر ترجمه مې اسانه کړه او سلیسه اردو کې مې کړه با محاوره مې کړه وایي که زه د الله نه مطمئن یم په یو عمل نه ماته دا عمل ښکاري زما وروڼه د شیخ الهند وصیت د خپلو شاګردانو ته چې قرآن کو عام وکړه قرآن عام کې قرآن کې مدارس بنا دو د قرآن مدرسې جوړې قرآن کو سکھاؤ لوگوں کو خلقوں تا قرآن وخائے قرآن کی خدمت کرو تا قرآن خدمت کے قرآن کو اجاگر کرو قرآن اچھت کے روخانہ کے ہر شاگرد تر شیخ الہند وصیت و قرآن کی خدمت کرو اور الحمدللہ کہ نن اغا خدمت تا قرآن شریف روان دے زما د ورځې 15 شپږ جلسې وي په دې 2 میاشتو کې روزانه په خدای مې دې قسم وي په سلګونو هلکان په سلګونو د ورځې په سلګونو نه په زرګونو هلکانو مونږ دستاربندي کوو څوک په ناظره او څوک په حفظ او څوک په تجوید او څوک د قرآن په علمونو الحمدلله ماشاءالله هلکه خوشحاله یې د قرآن په خوشحاله او د قرآن په خدمت او چې قرآن څومره عام کېږي خو خوشحالي لاس اوچت کړي ټول وایي الحمدلله شوق سره اوچت اواز سره دا ولې در باندې دا چغې وم چې الله خوشحاله شي چې الله
ستاسو الحمدلله ووري. الحمدلله سمانا یا خدای ته د خپل صفاتونو خاوند دی. الحمدلله په معنا پوه شئ، الله ته د خپل صفاتونو خاوند دی. رب الحمدلله شکر دی خدای موږ په دې ستا شکر ادا کوو چې په دې خپلو بندګانو کې د خپل قرآن جاري کا او د خپل بچي د دې مخلوق دا بچي د خپل قرآن ته کېنول. بیا وایه الحمدلله اوچت آواز سره دواړه لاسونه اوچت کړئ. الحمدلله بیا وایه الحمدلله. الله په دې چغه کې را تاسو الحمدلله وایي د زړه نه شکر م ادا کړو. انشاءالله د ستاسو بچو کې نوڅو کې خدای حافظان او عالمان پیدا کړي. او انشاءالله شوق سره وایي دواړه لاسونه اوچت کړئ. انشاءالله نور شوق سره وایي انشاءالله. قسم په خدای کامل برکت د خدای په قرآن موږ له خدای څه نه دي راکړي. رښتیا وایه دا ښکلی ژوند موږ له چا راکړی. چوک سره نور چوک سره دا روغ صحت چا راکړی دی. سترګې چا راکړي دي. غوږونه چا راکړي دي. بچي چا راکړي دي. عزت چا راکړی دی. ژوند چا راکړی دی. د ټولو نه لویه خبره محمد مصطفی چا راکړی دی. لږ به نور مخکې لاړ شو. قرآن شریف غوندې عظیم کتاب چا راکړی دی. لږ به مخکې لاړ شو. دا مسلماني او ایمان او اسلام چا راکړی دی. شوق سره نور شوق سره موږ په دې د خدای شکر کوو. الحمدلله. وما بكم من نعمة فمن الله. چې کوم نعمت دې په تاسو د الله تعالی. إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله ودا چې خزانه ما سره دي. ما سره دا بچو خزانه الله وي ما سره په یو خاص اندازه ورکوم. چاله لکه یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. چاله لونه ورکو، چاله زامن ورکوي، چاله زامن او لونه دواړه ورکوي. چاله لونه زیات دي که زوی ولا یو کي، او چاله زامن ډېر کي لور ولا یو کي. او څوک شان کي شان یو اسم نه ورکوي. عزت څوک ورکوي؟ الله. څوک د کرسۍ نه کوزوي او څوک پرې ورخېږي. څوک راکوز کي څوک وروخېږي. څوک پانسۍ ته وروخېږي او څوک خلاص کي. او ډوډۍ څوک ورکوي؟ زما د قسم په خدای ډوډۍ د خدای په لاس کي ده. نه وایي زه ګټم چې دا خو زه ګټم. ما کارخانه جوړه کړه ته به یې وګټې مال به ډېري او ستا نصیب به پکې نه وي. بیا به څه کوې؟ زما یو دوست دی په پېښور کې اوس مړ شوی دی خدای پاک دې وبخښي. ما سره یې ډېره مینه یو کار وکړه. ما له دعوت وکړه روټۍ راله وکړه. اعلانم روټۍ ته کېناستم. د هوټل نه یې روټۍ راغوښتې وه او هر قسمه شی یې پکې راغوښتې و. صاحب غټ دسترخوان یې لګولی. زه خو یو کس دوم یم دوه راسره نور ملګري او د علاقې علما یم زما د مخه راغوښتي. زه کېناستم ما سره دې خوا کې کېناست. وایي دا تکلیف دې ولې کوې؟ نه دا لږ دې په تاوس زه غریب سړی. نو چې ډوډۍ ته کېناستو نو هغلی داسې په ټپنډ یا په ډونګه کې سپینې مخې ورته نوم وایو دی ولا تکې سپین. هلکه دا مونږ چې د کوم ګډان چې دي او دا نور څیزونه راغوښتي دا ته نه خورئ. خبرې نه خبرې نه خبرې نه خبرې نه دا ته نه خورئ. وایي دا په ما بند دي. ښه مالدار سړی و. وایي زه دا نه خورم. سپینې مخې کې نه پکې مالګه وه، نه پکې مساله وه، نه پکې مرچکې و، نه پکې غوړي و. هېڅ پکې نه و. داسې خورټولې وې وروړې وې. وایي دې کې مالګه هم نشته. ولې مې ته دې خوا کې ونوړی. وایي دې د ګوتې مړه ته خو ازمولی هم نشي. خولې خوند پکې نشته. وایي زما دا خوراک دی. هلکه دا دومره سامان چې وایي دا مې پوه کړ اوس په کټ کې پروت دی.
مال در خدای درکړی دی، دولت شته، کارخانې شته، ډوډۍ ډېره ده، پیسه ډېره ده، لیکن نه به خورې. اوس څه کوې چې در باندې پابندي ولګوي چې نه به خورې، وایه بیا خوړی شي؟ جواب راکړې چې شوګر دله پیدا کړي او په 400 په 500 کې چلېږي، دا ته مانه خوږه چې وسکه کور به دې د چینو ډکي، ګوړه به درکوي، شات به درسرئ او خدای به وي نه به خورې. اوس څه کوې چې د زړه بیماري درته ولګوله، سوچه غوړي خوا دې خپله لنګه ده، سوچه غوړي دې پراته دي او ډاکټر به وي نه به خورې، که دې وخوړه سبا در باندې اټیک راځي مرې به. او چې په فالج دې ووایي د دنیا نعمتونه د تغیر چاپېره پراته دي، ځکه نه ته وسخوه. اوس جواب راکې چې روزي او رزق د چا په لاس کې؟ شوق سره، نور شوق سره، نور شوق سره. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال روزي فراخه کې وچاله تنګ. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پټینه مریم او مریم معشومه پټینه قرآن شریف کې راځي او زکریا علیه السلام ولا په جمعه کې کوډګه جوړه کړې، او چې کله به زکریا علیه السلام ته نو جرنده به وته وایي چابیانه زکریا علیه السلام سلام او چې راغله جرنده به کولاو کړه. قرآن سوی كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. یو ځل نه چې کله به زکریا علیه السلام کوټې ته ورغی نو مریم ته روزي پرته او مفسرین سوی وی د ټولې رزق په جمع کې او د جمع میوې په وړې کې دا به پرته وي. او خدای قرآن وی کنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نو زکریا علیه السلام وتوی انا لك هذا، مریم دا د کوم ځای نه؟ اما شومې ته وګوره، عقیدې ته وګوره، دا د کوم دی؟ اوس که ما نه تپوس کوم دی نو کې ته د غیب عالم به راوړي، پیریانو به راوړي. بیبي مریم ماشومه پټینې سوی قالت هو من عند الله، قالت هو عند الله. دا د خدای راته او بیا ورته سوی ای زکریا د خدای پیغمبره واوره ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، چې الله چاله وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. لکه زمونږ تعلیمان دی چې خدای بې حسابه روزي ورکوي، بې حساب. خلک وایي هلکه په بچو باندې علم مه کوئ، ډاکټر جوړ کړه ډوډۍ به ډېرې، انجینیر جوړ کړه نو ډوډۍ به ډېرې، سعودي ته به ولېږو، دوبۍ ته به ولېږو، ډوډۍ به ډېره ګټي، دکان به وله وکړمه بله پیسې به ګټي، او که ملا یې کړم طالب یې کړمه ډوډۍ به د کوم ځای نه وي. واه واه، په خدای قسم ډوډۍ زموږ طالبانو له خدای ورکړه. په دارالعلوم نعمانیه کې د ملګري وي د محتمم د دارالعلوم نعمانیې، هلکه زه محتمم نه یم، محتمم به کار چې وایي چې مدرسه دې رانه ونیوه په څه چل دی. زه ناست وم په مدرسه کې نو محتمم صاحب چې ما پسې هلک راولېږي وي راشه، نو چې ورغلم ما ته وي راشه طالبانو درخواست لیکلی اورې دوه ډوډۍ یو طالب له مقرر وي، دوه خو ډېر ښې دي، موږ خو یوه نشو کولی. طالبانو درخواست کړی پکې لیکلي و چې یا درې کا او یا درنې کا، یا درې کا او یا درنې کا. و د ظالم بچو درې ډوډۍ دا خیقه ده او که دا تنور دی، یا درې کا او یا یو ځل طالبانو درخواست وکړه وی د محتمم صاحب د لنګري ته ووایه الوګان را د سپینۍ نه او داسې را ده پخی سره د پوستکي. ما وی خیر ده لکه الوګانو پوستکي کې خو ویټامین سي ده، وی نه یاره دا پوستکي پکې ولې پخی. نو ما لنګري راوغوښته، اگر چې زه محتمم نه وم خو ما هسې ورسره هغه د محبت په بنیاد ما لکه دا الوګان ورله سپینه وکړه. هغه ما ته وی دا لوګان دا خو بلا طالبان دي او دا خو بلا لوګان دي، وی زه وله سره د وردی لوګان پخوم، باوردي وله پخوم.
وی دا نشو سپینا زمون طالبان چې پوستکي ورپورې وي دا نه خورو زما د پخلی قسمې روزي د خدای په لاس او سبع خوري الحمدلله دا نوم دیوبند دا یو داس انګریزان راغی چکر یې لګو طالبان داسې چمن کې ناست ډوډۍ خوړه نو زمونږ طالبان خو چې ډوډۍ خوري په دې پروې نه دي خورام وروا په ګیرم رابېږي په دې لاسونو هم رابېږي په دواړو لاسونو ورته نښتي او ګپې وایي ګپې ګپې پېژنئ ګپ شپ نه ګپه دې ته وایي چې د هغه موټې را ډک کړي او خولې ته یې ور واچوي سم یې نښتي ورته چې هغه انګریزانو ورته وکتل هغوی وایي دا خو ټول جراثیم دوی خوړل دا لاسونو باندې رابېږي په ګیره بېږي ټول جراثیم یې خوړل دا خو بس تصید مې مړه شي دا څه کوي چې انګریزانو چکر داسې په مدرسه وکړ او واپس څنګه راغلل طالبان څه شو هلته فوټبال کېده والیبال کېده باسکټبال کېده وایي دغه دی طالبان چې دا باسکټبال کوي ټوپونه اچوي وایي ما خو وایي چې دا به ټول مړه شي ټول جراثیم یې خوړل وایي دا ډوډۍ په دوی کې دغه طاقت پیدا کوي چې دا اوچتېږي او راخلاصېږي او ټوپونه زموږ په طالبانو خدای ښه ډوډۍ باټینګن نه خوري تور باټینګن چې دا والا پاخه کې التال کوي تور باټینګن نه خوري دا وایي سر ته ګیس خېږي تمام بدي شي زموږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه ته یو هلک راغی وایي نیا مې خوب لیدلی چې خوب یې ورته بیان کړ وایي ته د نیا نه تپوس وکړه چې بېګا خو به تور باټینګن نه یې خوړلی وایي ځکه چې د دې خوب نه ګرم بین راځي نو تور باټینګن واقعي سر ته ګیس خېږي او ګوپي بل طرف ته ګیس وباسي ما نه یو ځل په مدینه شریفه کې چا تپوس وکړ وایي په اعتکاف کې کم خوراک خوړل پکار دي او کم نه نو مې اعتکاف کې خوراک خوړی شي یاره مې ګوپي پکې مه خوړه هغه راپسې صاحب دې په دې فیسبوک چې هلکې وتړل لوی جنجال جوړ شو په دې فیسبوک خلکو وی شیخ صاحب وایي چې په اعتکاف کې ګوپي خوړل ګناه ده او هغه نیمه ما کله ویلي صاحب ټېلیفونونه چې ورو دا په کوم کتاب کې دي او په فیسبوک هم زما شاګردانو دا په یو بل سره په جګړه خیره کې ما ته جاوید خبرې صفحې وکړه څه ویلي نو ما خو دا نه دي ویلي چې ګوپي حرام دی او ګناه ده ګوپي خو سبزي ده که سړی په اعتکاف کې خوري خوړی شي خو ما صرف دا وایي چې په اعتکاف کې په مدینه منوره کې د په اعتکاف کې ګوپي خوړم نو هغه سیلی او هغه زور او هغه دغه سره به څه کوي هغه لاندې جوړ کوي نو چې هغه سیلی او توپان یې هغه هوا به په مسجد نبوي کې د نخوري کې راخورېږي زمانو ښه خوراک خدای پاک زموږ طالبانو علماو له ورکړه زما د قسم به خدای وي په ډوډۍ مې کوچې ونه یېرېږې ډوډۍ ده ته وګوره که نه دې مدرسې ته وګوره که په ظاهري اسبابو چې ظاهري اسبابو قسم دې که څوک دیواله د دې مدرسې نه دوکانونه شته نه منډۍ شته نه ظاهري اسباب شته هم ستاسو مسلمانانو په زړه کې خدای پاک واچونه او داسې ښکلی بلډینګ جوړ شي او ما تاسو ته وویو دا ځان سره ولیکئ انشاءالله یو وخت به داسې په دې ځای راشي چې دا به انشاءالله یو عظیم مرکز وي د دیني علومو که خیري شوق سره وایه انشاءالله نور شوق سره وایه نور شوق سره وایه نو روزي د خدای لاس کې یو ملا صاحب دا خبره کړې چې روزي د خدای لاس کې نو د هغې دا مطلب نه دی چې خدای پاک تا له په خوله کې ډوډۍ در منډې د هغې دا مطلب دی چې دا اسباب تا له خدای پیدا کړي دي په کومو اسبابو چې روزي حاصلېږي دا چا پیدا کړي دی الله ځمکه خدای پیدا کړه اوبه خدای پیدا کړې تخمونه خدای پیدا کړي دي تا له په لاسونو کې طاقت خدای پیدا کړی خو غیر یو ساده سړی ونه چې هغه واورېدل وایي ښه دا روزي خدای ورکوي وی زه ګورم چې ما له خدای راکوي او که نه وی قسم دی چې تر څو یې په خوله کې نه راکړی شخوند به هم پرې نه وه ساده سړی شیخ الاسلام
چې ګیره دې د بډې نه وړېده ده چې دا ګیره د بډې نه وړېده ورته شیخ الاسلام دی ساده سړي دا ته څه کوې خدای پاک دا کولی شي خدای دا نه کوي چې تا له به خوله کې ډوډۍ در منډي بس ساده سړی بس د کور نه ووت چې که کور کې دلته یم خو دا بچي به راته مینتونه کوي خو زه به نه خورم ځان داسې د دریاب په غاړه لکه ستاسو دا سیند چې تللی دی یو جونګړه وه هغې کې تېره شو لوګې پرې تېرېږي او ما ته وایي چې خدای په دې خوله کې دې نه رامنډلې که نه نو شخوند به هم پرې نه وه زه ګورم چې ته ډوډۍ ورکوې او که نه دا تجربې به په خدای نه کوې ما خو پوه کړی چې د شپې په یو کلي کې غلو غلا کړی هغې لاړل د دریاب دې غاړې له چې غلا تقسیم کړي دا جونګړه وه چې ویې کتل په جونګړه کې وردننه شو دې کې باران شو سیلی و باران شو په جونګړه چې ورغلل نو دا شنه پکې پروت دی هلکه داسې کوي خبرې نه کوي لکه اوه اتو ورځونه ډوډۍ موډۍ نه خوري بدحاله پروت دی او هلکه دا سړی خو لکه چې مري هله شابه دا سړی بچ کول پکار خوراک یې ورته کېښود خوراک نه خوري هغه فیصله کړې ده چې خولې ته دیني اذن نه کړې نه به خورم بیا وله خوراک جوړ کړی هله شابه وخته نه خوري بیا ورته اور بل کړی دی چې د دې سړي یخني شوې ده دې لږ ګرمه و نو دا خوراک به وخوري اور یې وله بل کړ چې ښې ګرم کړ بیا ورته ډوډۍ کېده خوره نه خوري بیا وله نرمه حلوا پخه کړه خوره بیا نه خوري د غلو سردار وي داسې کار دی د دې سړي دا جامې نښتې دي دا ګیلې شوي یخنی وانې نو دا جامې وله په زور واځو یو نوړی وله د حلوا په خوله کې ورمنډو نو چې یوه نوړی باندې خولو ګرځېده نوره به وخوري نو چاړې راواغېسته او په دې غاښونو کې منډله کې دا خوله باندې وازه کړي نو ده له خندا ورنه ویې خندل نو د غلو مشر کوتک ته ګوتې کړې کړه دا مازدیګر د لږ ونه دا خدای پېښ وباسه ته په مونږ تجربې کې کله د اور بلم کله د نرمه پخه کله خوږه کړ او ته خاندې راکوړې هغه ورته څه وایي هغه وایي نه ما د یو ملا نه اورېدلي وو چې ډوډۍ خدای ورکوي ما قسم وکړ چې خدای ګورم چې دی راکوې که نه چې دا څو دې په دې خولې کې ني رامنډلې نو شپان به هم پرې نه وه وایي که ما له خندا نه وه راغلې تاسو راله دا نوړی په دا خوله کې رامنډلې هغه غله خدای ټول توبه کار کړه وګورئ ده له خدای ورکوي واقعي که ده نه وي خندلې خو موږ په خوله کې ډوډۍ ورمنډله نو روزي د خدای لاس کې ده نو دا موږ غلاګانې ولې کوو نو خدای ټول توبه کار کړه رزق روزي الله په لاس کې عزت د خدای په لاس کې په خدای قسم دا ټول نعمتونه خدای سره دي نو الله ته ځان نږدې کړه هر څه به درله خدای درکړي او د الله د نږدېکت بهترینه طریقه دا ده چې موږ یو بچی دین ته وباسو علم ته وباسو یو بچی حافظ کړو د قرآن شریف تاسو مه کوئ که په بچي دا نن د مولانا راحت الله صاحب مدني د برکت نه زه د هغه لرې ځای نه دلته راغلی او تاسو راهم شوې او دا ځمکه چې په دې به خر ګرځېده په دې به سپي ګرځېده نن په دې ځمکه د خدای د قرآن تلاوت کېږي او درسونه پرې کېږي دا د دې بچي برکت علماو له خدای ډېر لوی عزت ورکړی ډېر لوی قدر ورکړی ټول ملګري چې دلته ناست یې وعده به کوو انشاءالله چې یو بچی به قرآن له دین له علم له ورکوی که خیري ټول وایي انشاءالله یو سره انشاءالله دواړه لاس اوچت کړئ انشاءالله د ټولو وایي انشاءالله الله خوشحاله کړي وایي انشاءالله یو بچی مه یېرېږئ ډوډۍ به خدای نن فیصله وکړې او په دا مدرسه کې مولانا رحمت الله صاحب ته ووایه زما بچي داخل دویم به یو کار کوي دویم دا دی چې د علماو سره به مینه کوي دغه علما دي چې تاسو ته دین ښیي قرآن درته ښیي ستاسو بچو ته قرآن او دین ښیي په خدای مې د قسم وي دا دنیا خدای په دوی واده کړی نووي نه دی نووي زمونږ د مسلم محشر هغه وایي إن لم يكن العلماء أولياء فلا ولي لله ويك علماء دا خدای دوستان نشي دا خدای دوست رشتان وي شرح د مسلم کې نووي لیکلي
د خدای دوستان جوړ کړي عالمان جوړ کړي او درېیم به دا یو مهرباني کوي دې مدرسې سره به لږ امداد کوي